عمران خان علي امین ګنداپور ته ولې چې افغانستان ته لاړ شه او په خپله صوبه کې چې دی امن نه وله نو علي امین ګنداپور چې دی هغه له څه جواب ورکړی دی په دې باندې به خبره کوو ځکه چې عمران خان د جیل نه یو بیان چې دی هغه جاري کړی دی او په هغې کې نور هم ډېرې خبرې کړي دي خو دا خبره هم کړې ده په خیبر پښتونخوا کې چې کومې اپریشنې روانې دي او کم امن چې خراب شوی دی نو د هغې په باره کې ډېرې خبرې کړي دي خو دا خبره یې پکې کړې ده خصوصي هغه ته وینا یې کړې ده چې ته افغانستان ته لاړ شه او د هغو د حکومت سره چې دی هلته کې کښېنه او د امن په باره کې چې دی خبره وکړه په سرحد باندې چې کومې مسلې دي کومه دهشتګردي چې ده نو د دې په باره کې چې ده د هغو سره خبره وکړه او په دې صوبه کې چې دی امن نه وله او د اپریشن چې دی دا ودروه دغه شانتې بله ورته دا خبره کړې ده چې مریم نواز چې ده هغه هم د پنجاب وزیر اعلی ده نو هغه چې دی هغه جاپان ته او تایلنډ ته چې دی دې ته تللی شي نو ته د امن دپاره افغانستان ته نشې تللی ته هم د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی نو د امن دپاره چې دی ته لاړ شه هلته کې او هلته کې چې دی دغه خبره وکړه او په خپله صوبه کې چې دی ته امن نه وله نو علي امین ګنداپور ورته په وینا کې دا ویلي دي هغه پرون هم یو بیان چې دی هغه جاري کړی د هغه خبر نه وروسته هغه په 9 مۍ کې چې دی زما پاسپورټ بلاک شوی دی بلاک شوی دی نو زما پاسپورټ چې دی هغه قشانې بلاک دی ځکه ما د نوي دپاره هم وینا کړې نو نوی پاسپورټ چې دی دا هم نه جوړېږي نو زما پاسپورټ چې دی بلاک دی خو که عمران خان وینا کړې دی نو زه به دغه شانتې لاړ شم نو په غیر پاسپورټ نه چې دی تله نه کېږي خو د عمران خان د طرفه ورته دغه وینا شوې ده او دغه یو لیډر دی چې هغه د امن خبره کوي بل هغه دا خبره کړې ده چې په جنګ چې دی په دې باندې امن نشي راتلی لکه که دې دغه د دهشتګردو او د پوځ چې کوم دغه لړۍ ده نو په دې کې چې دی امن نشي راتلی دا په خبرو باندې چې دی په دې باندې ختمیږي نو دغه یو لیډر چې دی دغه خبرې کوي نور باقي چې دی هغه ټول چې دی دغه اپریشن چې دی دا سپورټ کوي نو تاسو را سره هم خپل رایه چې دی هغه لازم شریک کوئ